په بنیرامازي لنګاو کې نن د پاکستان تحریک انصاف یو لوی شمولیتي پروګرام وشو چې پکې د سوراب خان، سمیع الرحمن، عبید، کوکا لالا، رشید الله، طارق عزیز نګرای، بختي افسر خان، منیر خان او د خیال محمد په کوششونو باندې جمشید خان ولد یوسف شاه خان پریوال لنګاو سره د خپل 22 ملګرو او د خاندان د جماعت اسلامي نه مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړ. په پته موږ په جماعت اسلامي کې نو زه نن د جماعت اسلامي نه چې دی نو استعفا اعلان کوم په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان کوم. په دغه موقع د ضلع بنیر NN9 MNA حاجي شیر اکبر خان مشر مېلمه و. په نورو مېلمنو کې سابقه امیدوار صوبایي اسمبلی کبیر خان، سابقه ډسټرکټ کونسلر جمشیر خان، جاوید اقبال خان، شمشاد باچا، انجینیر سیاب، محسن کمالزی، علي شیر کوگا او د امازي او د چملې د پی ټی آی د دارانو او ورکرانو په ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. غونډې ته شمشاد خان، جمشیر خان، سلیم الله صابر سره انجینیر سیاب خان، کبیر خان او حاجي شیر اکبر خان ویناګانې وکړلې. هغوی په خپله وینا کې په مخالفینو ټکونه وکړل چې د دې علاقې د پرمختګ دپاره یې په خپل دور کې هیڅ نه دي کړي او د خپل وخت د شوو کارونو ذکر یې وکړو چې په خپل 15 کلن دور کې د مازو په سیمه هر لوی کار د هغوی د لاسه شوی دی. سردار بابک صاحب صرف تا نه دا یو تپوس کوم چې تا خو په شرمونو وشرمولو، په شرمونو دې وشرمول، د پښتنو دې پرتوک وباسو. زه درته دا سوال کوم چې د خدای په خاطر کلار شه نور د دې دغه نه د امن د دې نوم نه واوړه. په دې امازو کې یو چند څو ملګري شته دی چې هغوی دا چغې وهي چې موږ امن راولو. زه اکثر تپوس کوم زه ورته وایم یاره د خدای په خاطر کلار شه د دې څیز نه واوړئ، تاسو امن نشئ راوستی. دا یو عمران خان دی چې هغه امن راولي، هغه د امن خبره کوي، هغه د ټول پاکستان خبره کوي، هغه د ټول بر صغیر د مسلمان خبره کوي. یو دا چې که چاره مینتونه وکړو نو مذهبي سیاسي پارټۍ کې سیاست نه کوم، دا مې کلیر ده. ځکه چې هغوی د مذهب په نوم دوکه کوي موږ سره او دا په کوم پاتې دي MNA صدیم پاتې دي او ټولو ته پته ده. تش په قرآنونو باندې او په سوګندونو وخت تېري عمل کې لکه ټوله او دا جمشید چې نم ور سره پاتې شوي. دویم نو څه خبره ده چې څه اختیار لاس کې راځي نو کمزوري سړي له به فایده ورکوو. نو زموږ په دې خپل مشر دا یقین دی چې دی چې کوم اقدامات کوي د بجټ چې کم پلو ده د ریاست د ښه کېدو او دویم دا چې بجټ کم پلو ده هغه غریب علمو ته او بیا پکې دا نشته چې دا نیشنلي دا پیپلې دا جماعت اسلامي دی او دا زمونږ د MNA صاحب هم دغه فارموله دغه پښتو یوه ټپره وې د بیلتانش لیدلي کټه او چې زه د پیاړ ما جوړوم بازو دې ځي. یوه مسله حل کېږي بله راوځي، بله حل کېږي بله راوځي، چې بله حل کېږي بله راوځي. موږ د خپل MNA شیر اکبر خان ډېره زیاته شکریه ادا کوو، ډېره زیاته مننه کوو چې په یونین کونسل ماضي کې زیات تر کارونه چې کم دي هغه د دې په کوشش باندې، د دې په منډو ترړو باندې، د دې په محنت باندې هغه الله رب العالمین سر ته رسولي دي. را روان وخت کې انشاءالله تعالی زمونږ چې کمې مسلې دي زمونږ د دې نه دا امید دی، زمونږ ته نه دا تمه ده چې د یونین کونسل ماضي د هیلث په حواله باندې کوم مسلې دي، که د روډونو په حواله باندې هغه مسلې دي، یا که نور زمونږ د ټوریزم سپاټ ته انشاءالله تعالی د دې متعلق چې کومې مسلې دي د هغې د حل کولو دپاره به انشاءالله تعالی دې برپور آواز اوچتوي او برپور انشاءالله تعالی کوشش وکړي چې یونین کونسل ماضي او کنډر کټۍ دا مسلې چې کوم دي دا ټول الله رب العالمین د دې لاسه حل. امبېري ته جدا پیډر شو، امازو ته جدا پیډر شو، دغسې کوم ګورو خو د خوی ته جدا پیډر شوې. دا صرف په 3 کاله کې شیر اکبر خان MNA شوی دی. نو دغسې د کبیر خان په تعاون باندې انشاءالله تعالی د دې خاورې صحیح وارثان هم دا شیر اکبر خان دی، دا کبیر خان دی، دا زموږ دا مشران دي. او که چېرې موږ غواړو چې په دې دا کې د امن راشي، په دې حلقه کې دی، په دې حلقه کې د ترقیاتي کارونه وشي، په دې حلقه کې د رڼا شي، په دې حلقه کې د ماشومان مستقبل جوړ شي. نو د هغې دپاره چې موږ عبدالکبیر خان ستاسو په دغه سره کامیاب کو او د دې حلقې تقدیر بدل کو. زمونږ دا یو بدقسمتي ده چې زمونږ دا حلقه چې کومه ده
بابک صاحب دا دریم ځل دی چې دلته کامیاب شو په لومبي ځل باندې څنګه چې مشرانو تاسو ته وایي سکولونه او هغه هم بغیر سټافه بغیر عملې پراته دي صرف د خپل ذاتي مفاداتو دپاره چې دلته پې زه نوکري وکړم او بیا هغه ټول خاندان زما غلام شو نور تاسو ما ته ووایه چې په دې خپل د دورې اقتدار کې کله چې بابک صاحب مسلسل پی در پی کامیابیان حاصلې سې کړي دي زمونږ د روډونو خبره وشوه اجتماعي مسله د چملې چې کوم مین روډ زمونږ مسله وه هغه د ایم این اے صاحب د فنډ نه هغه مرکز نه فنډ راوړي د صوبې نه فنډ راوړي دغسې د امبیل او ټوناوګۍ چې کوم دی صوبایي حکومت ورته پیسې ویستې زمونږ د ناوګۍ هسپتال د دې ایم پی اے صاحب د لاسه چې د خپل کیس په صحیح طریقې سره پرسو نه کړی شو کنه دا عمران خان چې راغلی نو په هغه تېر وخت کې د دې د اپګریډیشن اعلان شوی او دې سره چې کوم نور اعلانات شوي په اپر بونیر کې لکه د تحصیل ګدیزي او د چغرزو په شکل کې هغې ته عملا جامه واچولی شوه خو د ایم پی اے صاحب د لاسه منظور سکیمونه چې کومونه هغه پاتې شو د ناوګۍ هسپتال چې نه صرف زمونږ د پوره چملې د دې مندڼ بلکې د نیم تورغر د آبادۍ انحصار هم په هغې باندې د هغه دغسې پروت دی دا درته زه باور در کومه چې که چېرې د دې ځای نه په تېر وخت کې څنګه چې ایم این اے صاحب سره ایم پی اے شوی وی د دې حلقې نو هېڅ وجه نه وه چې د دې روډونو افتتاح موږ 2 کاله مخکې نه وی کړی دلته زمون ورور خبره وکړه چېرې دلته یو نیشنلې چې په فیسبوک باندې دا دغه ورکړي دي چېرې زمونږ د قومي اسمبلۍ ممبر چې و دا هلته اوده به و نو کله نه چې ستاسو دا ورور د قومي اسمبلۍ ممبر شوی دی الله تعالی فضل کړی او رحم کړی دی د بونیر نوم چې دی په قومي اسمبلۍ کې لاول ستاسو دی ورور چې دا به اوچت کړی د بونیر نوم به یې اوچت کړی د بونیر نوم به یې اخیستی او د نن نه مخکې چې زموږ دغه وروڼو چې د دې ځای نه یو نماینده لېږلی و او د ایم پي کوم مشر چې دی د بونیر په باره کې چې کوم نازیبه الفاظ استعمال کړي وو چې دا به وایي چې یاره بونیریان کمه کړي او بونیریان اوښله پرتوګ راخ کړی دی هم دغه عظمتي دی به وایي نو هغه نماینده چې دلته دې ځای نه زمونږ کوم نماینده تللی و چې د هغه تعلق د ایم پي سره و نو هغه به چا به یې اوده به و چا به یې مایک پې بند و دغه د بونیر دا سیټ دا کوم مایک چې دی دغه کلو شوی دی دا ستاسو لاسه کامیاب شوی دی ستاسو لاسه کلو شوی دی د بونیر د حق دپاره اواز پورته شوی دی زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې دلته ستاسو په امازو کې دا کالج چې دا چا په دور کې شوی دی د ابراهیم بابا نه راواله د جنګای نه راواله د نګرای پورې دا روډ چې دی دا په کم دور کې پوخ شوی دی نو کو های سکولونه که د کنډر کټی دی که د شادم دی دا د چا په دور کې وخت کې هم دغه آرسی زموږ په وخت کې شوی وه پراجیکټ کړو او پوسټونو په دغه وخت کې مو راوړو 45 مکتب سکولونه 45 چې د پرایمري درجه چې په دغه وخت کې ورته زموږ په وخت کې شوی وه لنګر ته لنګر بجلي شوه د لنګر روډ شو د ملکا روډ شو د ملکا بجلي شوه د لوري روډ شو د املوکو پورې دغه بجلي شوه دغسې چنال ته بجلي شوه دغسې د نور اخوا بجلی چې دي نو دغه د چا په دور کې شوي دي وولټیج هم برابر دی که نه دی بالکل لوډ شیډنګ ختم شوی دی که نه دی ختم شوی که دلته د کوګان نه روالی د سورا ګارۍ د نوګۍ او د خانانو ډېری پورې دا روډ رغېږي دا د ټول مندڼ دی او که نه دی بالکل دا اجتماعي او انفرادي مسله ده او که نه ده خپل مشر عمران خان موږ ته د لانګ مارچ د ازادۍ مارچ کم کال راکړي اسلام آباد ته انشاءالله تعالی دغسې 25 مې باندې چې د دې ځای نه ماضي نه کم لویه واړه تاسو تللي وی انشاءالله تعالی د هغې نه دوچند سیچند به ځو که نه انشاءالله دا سوچت کې ځو به که نه د عمران خان چې موږ له کم کار راکړي د امریکې د غلامۍ نه هغوی نوي شاملېدونکو ته ډاډګرنه ورکړه چې د هغوی سره به همیشه ولاړ وي او هغوی به چرې هم مایوسه نه کړي آخر کې نوي ملګرو ته ټوپۍ په سر کړی شوې هر ورځ په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت د دې خبرې
ثبوت دی چې خلک د کمرتوب ګرانۍ نه تنګ شوي او د PDM د حکومت نه مایوسه شوي دي او هغوی یو ځل بیا په تحریک انصاف باندې بروسه کوي چې په نتیجه کې به د بونیر قومي او صوبایي سیټونه په راتلونکو انتخاباتو کې د PTI د پلیټ فارم نه د ګټې امکانات ډېر واضح شوي دي. د وخان جانان، وطن نیوز، بونیر.